بلوچ صوبه لري، سندۍ صوبه لري. پښتانه هم د چا پر کور ټکان نه دي کړي، پښتون هم د چا په کور نه دی ننوتلی، پښتون هم دا حق لري چې خپله صوبه ولري. دا ټوکړه خیبر پښتونخوا، میاوالی او اټک، دا زموږ قبایلي وروڼه دا سره راغونډ کړي، لکه د پنجابي صوبه سته، د سندي سته، د بلوچ سته، زموږ هم یا به پښتونستان کو، یا به پښتونخوا کو، یا به افغانیه کو، پر دې به خپل نوم کښېږدو. دارنګه زندګي موږ نه کوو، دمکۍ چاته نه وایو. که د چا دا خیال دی چې د ده خور به په عزت وي، زموږ هغې به په تکلیف وي. لنډه خبره ده په پښتو باندې کې را سره چلوي پاکستان چې د پنجابي پلار کم حق لري، د پښتون پلار به لري. چې د پنجابي مور څنګه جامې اغوندي، څنګه حق لري، پښتنه مور به لري. چې سندي مور د سندي خور کم حق لري، د سندي خور به لري. او که دغه یې لپنګي لچګي بابا تر موږ نظر مه تېروي، پښتانه موږ ښه خلک یو، پښتانه د بدۍ په معنا پوهېږي، موږ د چا سره بدي نه کوو. په دې به سر خلاصوې چې زما خور ستا د خور رنګ په عزت نه وي، زما پلار ستا د پلار رنګ په عزت نه وي، زما مور ستا د مور په عزت نه وي، زما د بچي هغه حق نه وي لکه ستا د بچي. دا پاکستان نه چلېږي، نه د چلېدو دی. په دې کې زموږ هم قصور دی، زموږ هم قصور دی. پښتانه باچۍ جوړولې او نړولې، دا ولکه یو په پوهېدی، دا یو ولکه په پوهېدی. ته به ګسه دا خبره زړه نه ومني. د احمدشاه بابا چې افغانستان جوړ کړي، بیا د شاه ولی الله په وینا پر هندوستان حمله وکړه، د مراټا سره په پانیپت کې جنګ وکړي. دا ګرد دواړه پنجاب، د سیک پنجاب هم مسلمان پنجاب هم، دا د پښتانه تر لاس لاندې، بلوچ د پښتانه تر لاس لاندې، سندۍ د پښتانه تر لاس لاندې، سرایکۍ د پښتانه تر لاس لاندې و. چې هندوستان انګریز ونیوی، بیا دا د موږ څخه په زور اخیست.